نن د پاکستان او ساوث افریقا دریم ون ډے میچ ته چې دا فائنل میچ دی د درو میچونو ون ډے سیریزو ډومبنه پاکستان وګټلو دویم ساوث افریقا وګټلو او نن میچ چې کم دی فائنل میچ دی نن چې چا میچ وګټلو هغه ویا سیریز ګټي نو نن میچ ګټل د دوړو لوبډلو د پاره ډیر زیات اهم دي او نن میچ ګټلو د پاره با دوړو لوبډلې چې کم دی خو مکمل زور لګي دوړو لوبډلې به کوشش کوي چې دا میچ وګټي او دا سیریز په خپل نوم کې او پاکستان خو بزیات کوشش زګه کوي چې دا سیریز په پاکستان کې دی او بیا که پاکستان کې دا سیریز ویلی نو دا پاکستان د پر ډیره د شرم خبره ده او بل طرف لا کپتان چې کوم دی هغه هم شاهین افریدی دی او از ا کیپټن د شاهین افریدی دا ډومبنه سیریز دی نو شاهین افریدی هم کوشش کوي او بلکې خپل لوبډلې ته به هم وای خپل ټیم ته به هم وای چې دا میچ ګټل نن زیات اهم دي نو دواړه لوبډلې به भरपूर کوشش کوي کچې موږ اوورال د ساوث افریقا او د پاکستان په سیریز باندې خبرو کو ټول میچونو باندې خبرو کو چې کله نه ساوث افریقا او پاکستان میچونه روان کړي دي او ډي آی فارمیټ کې نو کې زیات میچونه ساوث افریقا ګټلي دي زیات میچز ساوث افریقا ګټلي ټوټل 88 میچونه شوي دي 88 کې 53 میچونه ساوث افریقا ګټلي دي او 34 میچونه پاکستان ګټلي دي او یو میچ چې کم دی دا ډرا شوی دی یو میچ نو ریزلټ راغلی دی 88 کې 53 میچونه ساوث افریقا ګټلي دي نو ساوث افریقا د پاکستان خلاف په ون ډے فارمیټ کې ګټه زیات ده په ون ډے کې زیات میچونه ساوث افریقا ګټلي دي خو نن میچ پاکستان ته ګټل ځکه ضروری دي چې بل طرف ته په دې سیریز کې د ساوث افریقا یو بی ټیم دی یا یو سی ټیم دی فل سټرینث ټیم د ساوث افریقا دیم نه لکه راباډا ورسره نشته مارکرم ورسره نشته سټب ورسره نشته دی کلاسن ورسره نشته دی ډېر ښه کلاړیان مارکو جانسن بیسټ آلراونډر دی هغه ورسره نشته دی ټیمبا باوما ورسره نشته دی لکه غټ غټ نمونه چې د ساوث افریقا کرنټلی کوم دیغه په دې سیریز کې ساوث افریقا سره نشته ساوث افریقا یو بی ټیم دی یا یو سی ټیم دی پاکستان ته هم دا دویم میچ کم وشو پاکستان چې کم بایل هم نو بایل پکار پاکستان ته دا سیریز کلین سویپ کول پکارو پاکستان ته پکارو چې دا سیریز درې وړه میچونه پاکستان ګټلې وي یو خو خپل ګراوند دی او بل بی ټیم دی یا سی ټیم دی او د پاکستان فل سټرینث ټیم دی لکه دا نه چې تو موږ خپل د پاکستان خو کلاړیان ډراپ کړی دي نه چې کم خو دی مغه د سکواډ ترا چولی دي چې کم خدي هغه نه پلینګ 11 جوړه رورا نو نن میچ چې کم دی اټ لیست پاکستان ته په هاي مارجن باندې ګټل پکار دي بلکې چری مونږه په ګراوند باندې خبرو کو عمر فیصل آباد ګراوند دی عمر فیصل آباد ګراوند په کم باندې چړمبنه میچ شو دویم میچ پیو شو په ډومبني میچ کې پاکستان زده کړو کا او په دویم میچ کې هم زده کړو کا چې ټاس ته وګټلو ولکه نو ولې د ډومبنه بیټینګ ایستو په فیصل آباد ګراوند باندې ډومبنه بیټینګ نه دی کول پکار نو نن چې کم دی ټاس په ډېر اهم رول لري او کچره پاکستان ټاس وګټلو نو پاکستان لا پکار چې ډومبنه بیټینګونه کی غوړي بلکې مونږه په کلاړیانو باندې خبرو کو نو نن میچ کې رضوان لا پکار چې سکور کی بابر اعظم له اټ لیست نن سلی زوال پکار دا زګه کراود چې څومره هم دی ای راهي چې مونږ بر بابر اعظم بیټینګ وګورو او بابر اعظم ډېر مایوس ولېږي واپس بابر اعظم نن شو پکار دا نن شو د بابر اعظم پکار ضروره اټ لیست سنچري خو بابر اعظم ته وال پکار دی نن میچ کې نن میچ کې چې څومره هم تماشایانو ټیکټ اخیستلی چې غیلا هغه د ټیکټ پیسې مطلب غیلا انټرټینمنټ میلاو شي لکه میکسیمم خلک چې کم ګراوند ته راځي نو غره بابر اعظم بیټینګ کتلو راځي او د بابر اعظم ټیکنیکس کې ډېر غټ فرق راغلی یار داغه شاټ سلیکشن کې داغه بال پک کولو کې ډېر غټ فرق راغلی دی چې کم کسان میچ ګوري تاسو کمنټري کې په انګلیش پیږي نو چې کمنټري تاسو ګوري کمنټیټران هم بعض ټایم کې د بابر اعظم میسټیک راو باسي لکه تیرشي میچ کې چې سټه ما بابر اعظم اوټ سلیپ کې چې کې چويشتو په دویم ون ډے کې نو هغه ټایم عامر سہیل کمنټري لناستو عامر سہیل وی چې د بابر اعظم د شاټ وهلو سره د خپې کم طرف ته لاړي داغه پوند کم زه د خپې کم زه کېدا او په دې غلطۍ باندې بابر اعظم کارم ډیرو کو او بیا هم دا غلطی نه ټیک کیږي نو د کوچز لکه مطلب کوچز بیا ساتلی څه د پاره دي کوچز ته دا میسټیک ولې نو باسي او یا بابر اعظم ته د خپل میسټیک ولې نه ښکاری لکه هارډبال چې کم دی دا آل اباؤٹ ټیکنیکس دی دا آل اباؤٹ دستاره شاټ سلیکشن دی دا آل اباؤٹ ویرایټي اف شاټس دي چې کم کلاړي سره بیټسمن سره ویرایټي اف شاټس موجود وي کم کلاړي سره مطلب خبردار چې دا یو بال هغه سره څلور پنځه شاټونه موجود دي لکه ګوډ لینث باندې بال هغه راو اف سټملا د دغه ګوډ لینث والا بال د کټ کول هم شي سټریټ ډیفنس کول هم شي مطلب
ایکسترا کور کې هم واله شي مطلب چې هغه سره لیګ سټم له هم واله شي چې هغه سره د یو بال وهلو د لپاره زیاتې ورايټیانې موجود وي نو هغه بیټسمن کامیاب وي. هارډ بال خبره سره ټیپ بال نه چې بس راشه وکټي ولا کور کا او فل ولا وکټو سره خود رې ګنن سبا چې څنګه بیټسمنان په ټیپ بال کې دريږي او بس بیټ تا وا نه جی. دا ټیکنیکس غواړي دا استاد غواړي او دا چې دومره ګران کوچز د انټرنیشنل ټیم د لپاره ساتل شي وي دوم دې د لپاره ساتل شي وي چې د کلاړي میسټیک وباسي د کلاړي له ورايټي اف شاټ وخی د کلاړي له مطلب د کلاړي او مایند جوړ کی چې هاو ټو هټ یا مطلب چې څنګه به ته شاټ وخی یو بال به ته څنګه مختلف انګلو کې وباسي په خپل میسټیک په کم ځای کار کې نستا کمزوري چې کومه ده هغه بزان نس کم ځای کې وباسي. نو بابر اعظم په شاټ کې مخکې چې کم بابر اعظم اوس هغه بابر اعظم نه دی. نو بابر اعظم شاټ سلیکشن کې ډیر غټ میسټیکس دي لکه کم T20 کې چې بابر اعظم 68 رنز کړي وای کې خشته شاټونه والیو آی کې لګیدل داسې چې دیز از نیو بابر اعظم اپګریډډ ورژن موږ له ملو شو. خو په دغه د اوس ODI میچ کې د سیکنډ ODI کې چې کومه غلطي بابر اعظم وکړه لکه منم بالر فاستو خو بالر 150 او 155 کې بال نو کولو لکه دغه 140 پلس بال خو 50 ته نو رسیدلې لکه دومره تیز بالر نو بل دا چې بابر اعظم دا فاست بالر خلاف یو کامیاب بیټسمن دی. بابر اعظم د سپینرانو خلاف ناکام دی. نو بیا فاست بالر بابر اعظم وهلی هم دی سٹارک پیټ کامنز هیزل وډ نصر د ساوث افریقا فاست بالران رباډا وغیرہ دا ټول بابر اعظم وهلی دی لکه دا چې بابر اعظم تیز بال نه ریږي خو میسټیکس شته جی. خیر په بابر اعظم مړي رضایت خبرو کې نو صرف بابر اعظم نه هر چا خپل ریسپانسیبিলিټي چتول پکار دی خو اټ لیست بابر اعظم ته نن میچ کې سکور کول پکار دی یار. نن میچ کې ځکه مونږ ډیر وخت نه سپورټ کو او چې کم زمونږ مرګري دی هغه یې سپورټ نه کوي دا غي نه دی خوښ نه بیا چې څنګه بابر اعظم موټ شي بل بیا درز غوبل شروع را بیا میسج امرا شروع شي او هغه بیا مطلب چې محفل کې ناس نوم د لوي چې ته بابر اعظم سپورټ کې یا غداسي نو دغه مخالفینو تخلی مکولا او بابر اعظم له پکار دی چې هار پریکټیس وکي او خپل میسټیک ځان نو باسي ځکه بیټسمن هغه کامیاب دی کنه چې هغه ټایم سره ځان اپګریډ کو. تاسو ویرات کوهلی وګورئ دغه ټایم سره ځان اپګریډ کړو او ځان خپل ټایم سره مینټین ساتلو چې چرته به د هیټ ضرورت او ویرات کوهلی به یو خو هیټر یو کامیاب هیټر بو چې چلته به ډیفنس ضرورت او ویرات کوهلی به یو ډیر بیسټ ډیفنس یو بیټسمن چې چرته به د وکټ باندې د سټې ضرورت او ویرات کوهلی بالته په وکټ باندې سټې کولا. نو ځکه ویرات کوهلی دومره ټایم د پاره په انټرنیشنل کرکټ کې سروایو وکړو او دومره غټ رنزونه د هغه ریکارډ جوړ دی دومره زیات سنچریان هغه واخلي دي ځکه چې هغه خپل دغه سره ځان مینټین بل دغه فټنس کا تاسو ګورئ یار تر اوسه پورې دغه غونته فټ بیټسمن زر په ټوله دنیا کې نه وینم دغه غونته فټ کې لړ زر په ټوله دنیا کې نه وینم د ویرات کوهلی غونته. نو ګوره ګریټ بیټسمن هغه دی چې هغه ځان مینټلی فټ وساتي هغه ځان فزیکلی هټ وساتي هغه مطلب داسې خپل باډي سټرکچر دغه داسې جوړي چې هغه سړی ګوري وغه وای چې او بالکل یار دا کې لاړی دی دا ایتھلیټ دی. نو نن میچ کم دی پاکستان ته ګټل ډیر زیات ضروری دی هماغه ګراوند دی سیم ګراوند دی سیم ټیم دی اور پاکستان ته نن ایکسټرا آرډینری کور پکار دی. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام.